لپاره علماو دا مثالونه لیکلي د علم په وجه سړی بچ کېدلی نو بلعام بن باعوره نوم یو کس بر اسرائیلو الله ورته ډېر علم ورکړی د علم په وجه بچ نشي ګمراه شو په اخره کې د عبادت په وجه هم سړی نه بچ کېږي که عبادت باندې سړی بچ کېدلی نو شیطان به بچ شوی یعنې د الله تعالی نه ته قبولیت دعاګانې پکار دي د هر عبادت نه پس دا عبادت یا الله کومتي قبول کړه ځکه چې دا خبره د قرآن نه ثابته ده چې کله د ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام دواړو کعبه جوړه کړله نو اخره کې د قبولیت دعا وکړه چې ربنا تقبل دعا یې کړې ده د قبولیت دعا د قبولیت پکار دی زموږ سلف داسې چې عبادت پرې وکړو بیا به وېرېدل چې یا الله دا په تا قبول کړی که نه به دې قبول کړی نو سړی په ډېر علم باندې او په ډېرو عبادتو باندې سړی نه شي دغه کېدی چې کله د الله تعالی توفیق ورسره نه وي د الله ملګرتیا ورسره یو بل حدیث یې راوړی دیارلسم نمبر حدیث دا حدیث ډېر اوږد دی خو زه به تاسو خلاصه غوندې ویم دا ټایم کم دی که نه دا مجلس لږ وړوکی زموږ استاذ عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایلی دي چې رسول الله فرمایلی اولنۍ کوتاهي چې بن اسرائیلو کې راغلی وه هغه داسې راغلی یو سړی به د بل سړي سره میلاو شو نو هغه سړي به ورته وویلې چې یا هذا ای پلانکیه اتق الله د الله نه ویرېږه ودع ما تصنعو او دا څه کومه ګناه کیي دا ګناه پرېږده وه فانه لا یحل لک دا ستا لپاره جایز نه ده ستا لپاره حلاله نه چې دا سړی به سبا بیا درې سړي سره میلاو شو نو هغه سړی به بیا په هغه ګناه کې و نو دی به ورسره کېناسته خوراک به مو ورسره کاوه او څښاک کې به مو ورسره شریک کېده ناسته کې به مو شریک کېده یعنې ته به ورته د نیکۍ امر کوو د بدۍ نه به منع کوو خو چې سبا به شو دا سړی په خپله ګناه کې بیا هم داسې همیشه والی وي نو بیا به دا سړی ورسره کېناستو خوراک او څښاک به ورسره کوو نو دې حدیث کې دې خبرې ته اشاره ده چې پکاره چې دې سړي ته په ډډه شوی وی دی دې سړي سره خوراک او څښاک په مجلس کې نه وي شریک شوی نو د الله نه یې فرمایلي چې فلما فعلوا ذلک کله چې دوی دا کار وکړو یعنې د غلطو ملګرو سره به ښه خلک کېناستل او بیا به مو سره ځانلیوالی به یې ته نه اختیاروو او مجلس پې وله نه پرېښودو نو ضرب الله قلوب بعضهم ببعض الله د بعض زړونه د بعضو سره برابر کړه څه معنی د ټولو زړونه الله یو شانې کړه نبي علیه السلام د آیات هم تلاوت کړی لعن الذین کفروا من بني اسرائیل علی لسان داوود و عیسی بن مریم د آیات مخکې تېر شوی دی د دې آیت حاصله معنا دا وه چې بني اسرائیلو کې چې کوم کافر دي په دوی لعنت کړی شوی دی په ژبه د داود علیه السلام او په ژبه د عیسی علیه السلام د هغې په ژبه په دوی لعنت ویلی شوی دی ذالک دا کار ولې شوی بما عصوا وکانو یعتدون دوی نافرماني کوله او دوی همیشه د حد نه تېرېدونکي وو همیشه به دوی دا کار کوو کانو و دوی عادت د دوی دا و لا یتناهون عن منکرین چې د غلط کار نه به دوی یو بل نه منع کول یو بل نه یعنې غلط کار نه به دوی نه بندېدل نه به یو بل منع کول چې کوم کار به دوی کوو الله و ډېر بد دی هغه کار چې دوی کوو یو بل به د غلط کارونه منع کول بل آیت هم لیکلی ترا کثیرا منهم یتولون الذین الله خپل نبي ته وایي ته به ډېر خلک داسې وویلي چې د کافرانو سره به دوستي کوي اوږده آیتونه لیکلي خو ثم قال بیا د دې نه پس الله نه یې فرمایي چې کله داسې نه ده والله قسم په الله لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنکر خامخا به تاسو د نیکۍ امر کوئ او د بدۍ نه به خلک منع کوئ ولا تأخذن على يد الظالم د یا ظالم لاس په تاسو نیسئ د ظالم لاس په تاسو څه کوو نیسئ ما تاسو ته مخکې ویلي که نه اول حدیث کې مخکې مونږ حدیث تېر شوی و چې د الله نه یې فرمایلي دي انصر اخاک ظالما او مظلوما تاسو د ظالم او مظلوم امداد وکړئ صحابو عرض وکړو مظلوم امداد به وکړو ظلم ورسره شوی ظالم امداد څنګه و نو د الله نه یې فرمایي چې لاس ورې ونیسي نو د ظالم لاس نیول پکار نن سبا چې څومره ظلمونه کېږي د ظالم لاس څوک نه نیسي نو په دې وجه ظالم زړور دی ظلم کوي چې د کوم ظالم نه انتقام واغستلی شي بیا دا ظلم څوک نه کوي د دې وجه نه شریعت د دې لپاره حدود مقرر کړي حدود چې کله جاري شو هیڅ
څوک په ګناه ته نشي کی یو کس غلا اراده وکړي غلا کوي نو چې یو غل لاس کټلی شي بل کس دا کار نه یو کس قتل وکړي یا قصاص شي بل کس دا کار نه نو اسلامي حدودو کې د ټول مسلمانانو لپاره بچاو نو به دا خبره وکړه او د الله مزید فرمایي چې خامخا تاسو په زور باندې دا خلق منع کوي کوشش وکړئ خامخا دا خلق منع کوي که داسې نه کوئ الله به ستاسو زړونه یو شان کړي او بیا الله په تاسو لعنت درولېږي لکه څنګه چې الله په دوی لعنت کړی او بل روایت کې سره سره راوړي ابو داود شریف روایت کې چې کله چې بنی اسرائیلو کې ګناهونه راغلي بنی اسرائیلو ګناهونه کې واقع شو بنی اسرائیل ګناهونه کې ورونه وتل نو نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا علماء دوی منع کول دوی نه منع کېده نو علماء دوی سره کېناسته په مجالسو کې او دوی سره خوراکونه شروع کړل دوی سره اسکاک شروع کړو الله د ټول رسولانو یو شان کړل نیکانو خلق په بدن خلق منع کول خو نه منع کېده چې نه منع کېده است علماء مو سره کېناسته ډوډۍ هم بس خپل مجلسونه نبی دې حدیث په اخر کې راغلی دی چې الله په دوی باندې لعنت ولېګا په جبه د داوود علیه السلام او عیسی علیه السلام ذالک بما عصوا وكانوا يعتدون نو الله نبی ودسي ناستو وكان متكئا فجلس رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ناستو په داسې حال کې چې رسول الله تکیه والے وډړې والے وته نیخ کې ناستو فقال وی فرمایل لا دا سند والذي نفسي بيدي قسم دې حق ذات باندې چې زما نفس او زما سا او زما روح دغه په لاس کې دی دغه په قدرت کې دی خامخا چې دا سند ده نو خامخا تاسو به په کوشش کولو سره حق طرف ته د خلک راړوي یعنی کوشش وکوي چې د خلک په زور باندې تاسو څه کوي حق طرف ته راوړو او کو دا څه نه کوي نو تاسو باندې الله عذاب راوړي یعنی به حدیث کې دا خبره شوله خلاصه دا شوله چې په هر زمانه کې خو خلکو له پکاره چې غلط خلک منع کی د ګناهونه او کوم منع نکړي نو الله تعالی عذاب چې راوړي ټول پکې بیا مبتلا کی ټول پکې مبتلا کی او کوشش دا پکار دی خو نه سبا حالات ډېر خراب شي اکثر په جشن ازادۍ په نوم باندې مجلس جوړ شي او زموږ استادو دې مشران علما دعوت کیا مجلس او سره کینی الته په سټیج باندې غانې بجانې مغږیږي او هغه ناظم سټیج چې کوي هم زنانه نو علما له فکر د مجلسونو تلل داسې مجلسونه پټړش یا کوم واده کې دنه ودونه کې اکثر دی وټلو کې ډانګ ټکور غانې بجانې ویل کی نو علما له فکر د نیکانو خلکو چې داسې مجلسونه احتراز وکړي ډوړې مجلس کې ونه دا به خلکو ته یو قسم زورونه ملاوي نو مقصد دا دی چې دا کارونه کله خلکو وکړل نو دا نور خلکو بچي ګناهونه او چې کله علماو کې سستی رااله په نیک خلکو کې دا مشکل دی نه سبا مشکل ټول خراب شوی په دې حدیث کې دې خبرې ته اشاره او الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی الله